السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري په خیر کې چې الله پاک تعالی په خپل ځوان ساتي. یو ملګري میسج کړو چې موږ ته د قضا موضوع مبارک وایا. دا قضا موضوع چې موږ راګرځو نو څه طریقې کار دی. یو خبره تر کړو چې موږ قضا کول د سر ناړو په اسلام کې شته نه. کم کسان چې امامت مانځنه نه دي دا غي مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو انسان هغه امامتي موږ نه شي زما زړه دا غواړي چې ما په خپل ځمانه څوک امامتي تور مخ کړنه او هغه کسان کوم چې بغیر د غوښر نه د امامتي مانځل نه دي نو چې او کورون د نور ورستګړنه دا پیغمبر اسلام صرف د امامتي مبارک دا فرمایلی چې امامتي نه دي نو په اسلام کې د موږ پر خودرو د سره اړو سره صورت شته نه چې دې و چې مسلمان یو دی و موږ دي خامخا و دې موږ کوي ها د سوز سره د وجه د انسان نه قضا شو نو د قضا موضوع راګرځو طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو بخپله په غزوه احزاب کې چې دا موضوع نه دا قضا شوی دي نو باقي ترتیب خپل سره یو خو صاحب ترتیب هغه ته ویل کېږي چې د بلوغ نه واخله او دغه وخت پورې کوم وخت پورې چې دا مطلب دی چې په تو کار دی د 15 کول دی رسول وخت کول دی نه بلوغ نه والا دغه وخت پورې دنه یو هم نه قضا شي دي ته صاحب ترتیب وي نه صاحب ترتیب نه کړه یو قضا شو مطلب لکه د سهار مستقضا شو نه دیو د مسوخین مون حل کوي چې کله د سهار دی که سهار دی راوګرځي او کدو درې موږ د قضا شو یو روایت پکې دی چې دیو ورځ موږ د قضا شند صاحب ترتیب ختمي خو چې څو بر دل الله ولنه موږ نه راګرځو نو بل باندې کوي اگر چې بل منځ ټیم ته بیا دي او هم هر کس چې هغه کته یادي چې مطلب زمونه پنځه موږ نه قضا شو دي یا شپږ موږ نه قضا شو دي یا لس قضا شو دي دا په دغه ترتیب سره راګرځي او که انسان د چې هغه نه یاد چې زمونه 200 موږ نه قضا شو دي که 500 نه قضا شو دي څنګه نه قضا شو دي نو دیو بیا نو دسی وای چې لکه مطلب د سار موضوع نه قضا شي د سار موضوع راګرځي نو دیو پکې دا وي چې زمانه اولنې کم د سار موضوع قضا شي نو ځا راګرځي نو کله نه درې سو موضوع نه قضا شي او د په کوی چې اولنې رانه قضا شي نو دې با قضا اولنې وکړي 299 پاتې شي بیا به 299 نمبر تیر نه اول اولنې شي بیا به 298 بیا 297 یو خبره ده بل خبردار چې کده د سنو نو بیا به دا وي چې را د زین کې بدارول بسله کې بدارول زمانه کم اخرنه موږ ساره قضا شوی دی یا مسعودی موږ قضا شوی دی یا مزګری کم چې دا راګرځي دی په اخرنه موږ راګرځو دا ما قضا موږ نه په هر ټیم کې راګرځول شي سیوا دغه درې ټیمونو نه یو د نور د راخطو ټیم د اشراق د ټیم نه مخکې یو د وځ د مخام د نور د پریوتونه یو لسمنټه مخکې یو بس زوال ټیم چې کړه دانی شو نو په دغه ټیم کې د دول څو ټیم کې دا نن سبا څه تقریبا لسمنټه کوم دوستي کبي زمینټه کوم دوستي دغه ټیم کې ریګل شي راګرځول نور هر ټیم چې دا راګرځول شي نور نفلونه ته نشي کولای مطلب لکه ما ذکر ته ما نه بعد نفل نشي کولای د سهار د مسنتو نه بعد چې بانګونی ویلي نه ته نشي کولای خو ته به دې کې دغه راګرځول شي قضا موضوع چې دا راګرځول شي او لکه قضا مستپار ټیم کې راګرځول شي مطلب سهار مو ضروري نه چې په سهار کې به راګرځي یا د مسوتن مستپار ضروري نه چې مسوتن به راګرځي بلکې د سهار مسوتن هم راګرځول شي او د مسبخین مسوتن هم راګرځول شي د مسوتن سهار هم راګرځول شي دې کې څه دغه نشته بل دا چې لکه موضوع راګرځي نو صرف فرض به راګرځو اگر سهار څلور رکعات مونږ د 2 سنت دي 2 فرض دي چې زمونږ د مونږ قضا شو مونږ راګرځو نو صرف فرض راګرځو دغه شانتي مسبقین 10 رکعات دي چې مونږ مونږ راګرځو نو صرف څلور رکعات فرض راګرځو دا سنت په سره نه راګرځو اصل مسعودن چې د ویتر په سره راګرځو او څلور رکعات مسعودن مونږ کوو څلور رکعات فرض راګرځو 3 رکعات ویتر راګرځو بلدار کا سفر په حالت کې موږ یو زمونه موږ قضا شوي نو بیا څلور رکعات موږ په ځای باندې 2 رکعات موږ راکړو اګه زمونه د کور موږ قضا شوي مطلب لکه موږ ماسپخین څلور رکعات دي ما ذکر څلور رکعات دي ادا موږ په سفر په حالت کې بیا موږ راکړو نو بیا موږ څلور رکعات راکړو اگر چې مسافر باندې موږ 2 رکعات لري او ته خدا موږ نه کوي بلکې هغه ټول رکعات کړی او پتا باندې څلور رکعات لازم شو څلور رکعات راکړل په کار دا موږ ټول انسانان هغه دې موږ راکړو فکر وکړو او کدی انسان لکه دا موږ راګرځي او د نیت کړي ټول موجود راوښنه پیدا راګرځو مو په دې کې د لمر راغی الله پاک دې دای قسم په څه واسي کوم موضوع دي برابر دي الله پاک موږ د توفیق راکړي السلام علیکم ورحمت الله